عزتمن د کفایت شاه او ګل بادشاه د کفایت شاه د قتل په باره کې ټول حقیقت ښکاره کړو چې دا آخر په څه باندې قتل شوی او چا قتل کړی دی. نو لازم مینول هغه د ګل بادشاه خبر تاسو سم په دې ویډیو کې شریک کوم. ساده ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وساده ټلې نشان وخت چې ها یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو تاسو ته یاد وي چې کفایت شاه بچا خپل دشمنانو ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړی چې عزتمنو د هغه مشر ګل بادشاه د کفایت شاه د قتل ټول حقیقت ښکاره کړو او ویلي چې کفایت شاه بچا یو خدمتګار او غریب سړي سره به ډېر سخت خدمت کول، ډېر مدد به ورسره کول، ډېر غریبانانو له دلته کې کورونه هم ساز کړي دي، حتی کامرې سازي کړي دي. صحیح د هغه خپل فن هم کوو خو فن سره به د خلکو خدمت خو به هم کول چې د سره غټ ظلم شوی دی چې ځکه چې د جومات کې دننه پې دشمنانو حمله وکړه او بې دردۍ سره یې قتل کړ. د دې نه مخکې خو هم دغه دشمنان راباسېدلو د کفایت شاه بادشاه زوی خو هم بې دردۍ سره قتل کړی چې دغه شانتې اوس یې ولا پلار هم بې دردۍ سره قتل کړو. موږ خو ډېر عاجزانه دي، موږ چاته هېڅ هم نه شوی ځکه چې د دې نه هغوی دوه کسان چا بې دردۍ سره بل چا قتل کړو د هغې په الزام کې بیا کفایت شاه بادشاه یې بوتلی چې ځکه چې د هغوی هغه کسان چې چا قتل کړو دغه ټیم کې کفایت شاه بادشاه په دوبۍ کې ناست او انظامات ټول په کفایت شاه بادشاه باندې ولګېدل. هغه بیا موږ په ضمانت باندې اخلاص کړو چې اوس دغه دشمنان ولګېدل او کفایت شاه بادشاه یې بې دردۍ سره قتل کړلو. نو ولې زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې نوم مسلمان دی الله تعالی د دا دشمنۍ نه دی وساتي چې ځکه عزتمنو دشمندار سړي نه تپوس وکړه هغه د خپل سود نه یېرېږي. دغه څنډې دشمن نه باندې حمله وکړه ډېره سخت یېرېږي. د دشمنونو دی الله تعالی نو مسلمانانو ساتي. مینوال زموږ د سایت ته نن زه خبر د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ ته سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وسره د ټلې نشان وښایي چې هر یو نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.